بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون صدق الله العظيم. دې تیرو آیتونو مبارکو کې الله رب العزت د بنی اسرائیلو ذکر فرمایلو او دا وی د هغه وعده ذکر الله رب العزت فرمایله دي چې کوم وعده دوی د الله سره کړی و او هغه وعده سوا هغه وعده دا و چې ټولو بنی آدمو د خپل رب سره دا عهد او میثاق کړو چې الله رب العزت ورته ارشاد فرمایله او میثاق کې په اقرار دیوالي یعنی ټولو بنی آدمو دا اقرار کو چې مونږه تزمونږه معبود ته زمونږه خالق ته زمونږ مالک او یا علماء فرمایي چې د دې وادي نه د بنی اسرائیل هغه وعده مراد ده چې دوی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مطابقت اختیارول وعده د الله سره کړی و. نو چون کې د دې راتون کې آیتونو مبارکو کې با الله رب العزت بیا د خپل نائب ذکر کوي او د حضرت سیدنا آدم علیه السلام تذکرہ الله رب العزت کوي چې حضرت آدم علیه السلام الله رب العزت څومره علم ورکړو او څومره د هغې څیزونو نومونه چې الله رب العزت د هغې علم ورکړو هغه فرشتو ته بیانول. نو دې نه مخکې موږ تاسو د دې آیت مبارکه په ترجمه باندې خپل ځان پوه کړو چې الله رب العزت په دې آیتونو مبارکو کې هغه خلکو ته څه ارشاد فرمایلی کیف تکفرون او سرنګي کفر کوي تاسو بالله په الله باندې وکنتم او حال دا چې تاسو وای تاسو امواتن مړه فاحیاکم پس ژوند کړی تاسو هغه الله ثم یمیتکم او بیا بمړ کی تاسو ثم یحییکم او بیا ژوند کی تاسو ثم الیه ترجعون او بیا بقاسو د طرف ته تاسو ورګرځیږئ. یعنی تاسو خدا حیثیت او چې تاسو په عالم کې چرته نوم اغستلو ولا څوک نو الله رب العزت تاسو ژوند کړی یعنی پیدا کړی د آدم نه وجود تر واستي او بیا الله رب العزت تاسو له ژوندۍ درغلا یعنی تاسو مړوي الله تاسو ژوند کړی یعنی د آدم نه وجود تر واستي او بیا به یو ورځ دا راشي چې تاسو الله مړ کی او بیا به الله رب العزت کوم دې تاسو ژوند کی او بیا به تاسو د الله رب العزت مخې ته ودرېدلی او الله رب العزت تبا د خپل ژوندۍ حساب کتاب ورکولی. هو الذي الله غزات خلق چې پیدا کړی دا لکم ما د پاره تاسو فل او دی په دې ځمکه کې جميعا ټول ثم بیا استوا قصدو کو الى السماء اسمان طرف ته پسواهن پس برابر کړ سبع سماوات او اسمانونه وهو بكل شيء عليم او دا الله په هر چیز باندې عالم دی. یعنی الله رب العزت هغه ذات ته چې تاسو د پاره ځمکه پیدا کړله او د دې ځمکې نه مختلف قسم میوجات الله رب العزت تاسو له پیدا کړي تاسو د پاره تاسو د زناورو د پاره تاسو د چوپایګانو د پاره او دارنګي الله رب العزت تاسو د پاره د دې ځمکې نه مختلف اقسام ترکاریان چې کوم دې پیدا کړي د تاسو د ژوندۍ تیرولو د پاره دا د الله رب العزت په تاسو باندې عظیم احسان دی او د دې ځمکې پیدا یعنی د دې ځمکې پیداوار چې کوم دی دا ټول تاسو د پاره دی
او بیا الله رب العزت چې کله ځمکه پیدا کړله نو اسمان طرف ته توجه کړه اسمان و اسمانونه چې کوم دی پیدا کړل او دارنګه الله رب العزت په هر یو سیز باندې چې کوم دی علم لرونکی دی و اذ قال ربک او یاد کړه هغه وخت ربک چې وی رب ستاسو الملائکه ټول فرشتو ته انی چې بشک از جاعل پیدا کوم کې ما فی الارض پزماکه کې خلیفہ یو نائب جانشین وی ته تاسو هغه وخت یاد کړئ چې کله الله رب العزت ټول فرشتو ته دا اعلان وکړو چې زه یو نائب یو جانشین خپل پیدا کول غواړم او تاسو چې کوم دی داغه اتباع وکړئ. اوس دلته علما فرمایي چې هغه جانشین څوک هغه جانشین چې کوم دی حضرت سیدنا آدم علیه السلام او الله رب العزت چې کوم دی هغه پیدا کو او دارنګه ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې د دې جانشین پیدا کولو نه مخکې په دې ځمکه کې بادشاہي د پیریانو وا او هغوی بیا فساد شروع کو او پناه کوي چې کوم نه قتلونه شروع کړل نو الله پاک ورپسې ابلیس راولېګو او سې قتل کا او سې جزګمده جزیرو او دریابونو ته وشړل بیا الله تعالی آدم علیه السلام پیدا کړ پزماکه کې زکه دتا خلیفہ ویلی دي او دا به زمان نائبی یعنی جانشین وی زما نو علماء فرمایي مفسرین کی چې نائب الله رب العزت فرمایي چې نائب زما با احکام زما جاری کوي بندگانو ته یعنی زما حکمونه وجه کم دي انسانانو ته رسي نو څومره پیغمبران چې الله دی دنیا ته را لګلي دي دا د الله رب العزت جانشین دي او دا د الله رب العزت نائبین دي او د ټول چې کوم دي د الله احکامات امت ته رسول او خپل وخت کې قالو نو الحقی فرشتو اتجعلوا آیت پیدا کوي فيها پدزمکه کې من هغه سوق یفسدو چې فساد وکړي فيها پدزمکه کې ويسفك الدماء او تویوی بنا حقوینی ونحن او مونگا نصبح تسبیح وایو بحمدک سرد سناستا ونقدس و باقی وایو تالرا قال اوی اللہ تعالی بیتا انی چی بشک از اعلم کوئیگما ما پا حق کارونو باندی لا تعلمون چتا سپاغی باندی نپوئی گئی دویوی چی دا مخلوق پم دا شانتی لگا سنگ چی دا پیریانو دیوانو او بیا فساد جوړ کو پزماکه کې ځکه چې د انسانیت نمخ کې کوم دی د جناتو بادشاہي په دې ځمکه باندې نو هغوی نه حق قتلونه شروع کړل دوی چې دا کم مخلوق کم نائبین چې الله پیدا کړي داوم دغه شانتي نو دوی اعتراض د انسانیت په پیدایش باندې وکړو او بیا د هغه الله رب العزت چې کوم دی دا هغوی نه جوابم طلب کو لیکن هغوی د هغې نه عاجز راغلل او دوی ورته په جواب کې دا وی چې الله ته داسې مخلوق پیدا کړي چې هغوی به ناحقه چې کوم دی د یو بل وینې تویوي ناحقه به کوم دی قتلونه کوي او مونږ خو ستا د حمد و ثنا دپاره چې کوم دی هر وخت حاضر یو تسبیح وایو ستا او هر وخت چې کوم دی ستا په حکم کې د هغې تعمیل کوو نو الله رب العزت ورته ارشاد فرمایي چې ای زما فرشتو زه چې د کومې خبرې علم ماته دی د هغې علم تاسو ته نشته دی نو تاسو په دې خبره باندې اعتراض چې کړی دی د دې جواب به تاسو په وخت مقرره باندې بیا ورکوئ وعلم او ویښودل آدم الاسماء الله تعالی آدم علیه السلام ته نومونه ټول کلها ټول ثم او بیا عرضه وړاندې کړ هغه نومونه علی الملائکه فپرشتو باندې فقال پس ویلو انبئونی چې خبر کړی تاسو باسماء ما پدې نومونو باندې هؤلاء داغي سزونو ان کنتم کچریه تاسو صادقین پخپل خبره کې رښتونی یعنی آدم علیه السلام ته الله رب العزت داسې علم ورکو چې د هغې علم فرشتو له الله نه ورکړی او داسې سوزونو تعلیمات یې ورکړل چې د هغې تعلیمات فرشتو چې کوم دی نه ابن عباس رضی الله تعالی عنه ویلی دی
چې هغه نمونه هم مشهور سيزونو نمونه یعنی ګران نو هغه مشهور نمونه چې خلک د یو بل سره وایي لکه انسانان نه زناور او دارنګي زمکا هوا دریاب اسونه خره او نور اشیاء او ابن کثیر رحمهم الله ویلي چې بعضی مفسرینو چې خودل دي الله تعالی آدم علیه السلام ته زر کسبونه یعنی کارونه د تمامو کارونه به ورته ویل چې وایا خپل اولاد ته که اراده کوي د دنیا د طلب کولو نو په دې کارونو سره دی مان طلب کوي او په دین سره او په احکامو د شریعت سره او بیا په هغه کې د هر پیغمبر چې کوم دې ځان له یو کار الله رب العزت د هغه کسب ګرځول حضرت آدم علیه السلام دهقان یعنی زمیندارو نوح علیه السلام ترکانو ادریس علیه السلام درزیو صالح علیه السلام سوداګرو او داوود علیه السلام با زری جوړولې او سلیمان علیه السلام با ټوکرې جوړولې په خپل بادشاہي کې او خوراک هم داغې نه ول بیت المال نه وی کوم دی هیڅ یو سیز د خوراک د پاره نه واستو او حضرت موسی او حضرت شعیب او حضرت محمد صلی الله علیه وسلم یعنی درې جلیل القدر پیغمبران موسی علیه السلام شعیب علیه السلام اور حضرت محمد مصطفی احمد مجتبی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وې د دوی کسب داو چې دوی با یعنی ګډې به سره ولي بيزي به چلوي او چلې به چې کوم دې سره ولي د ډېر عمل د رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله په خپل کور کې درځيتوب او په حدیث شریف کې راغلي دي چې عمل د نیکو خلقو درځيتوب دی او هر نیکو خلقو د او د هر نیک خزي عمل چې کوم دی هغه سرخط تاول دی دا مسله راوړله پروزۃ الاحباب کې یعنی آدم علیه السلام ته الله رب العزت دا ارشاد فرمایل چې آدم خپل اولاد ته ودی د هغه کارونه ټول کارونه چې کوم دی او خی کچری دوی دا هغه طلب کوي په دین سره دی کوي او زما د احکام په اتباع کې دی کوي او بیا هغه ټول کارونه چې کوم دی آدم علیه السلام ته وقودل او دارنګي د هغه شذونو نمونه مرتو خور هغه علم کلی چې کوم دی هغه ورکو او بیا الله رب العزت دا اراده وکړه چې آدم علیه السلام ته ارشاد فرمایل چې اوس دا نمونه چې کوم ماته تا خودل دي دا فرشتو باندې پیش کا او فرشتو ته عرض کو چې دې نمونه یو سیز نوم چې کوم دی هغه تاسو مونږ ته بیان کړئ کچری تاسو په خپل وعده کې رښتونی یې چې انسان بنا پیدا کوي یعنی انسان فساد کوي انسان منه حق چې کوم دی ویني بلې نو دا هغه انسان دی دا هغه نائب دی دا هغه جانشین دی چې نن د هغه شیزونو علم دل الله ورکړی دی او تاسو ته کوم دی دا هغه علم نشته او هر کله چې فرشتو دا خبر واورېدل نو الله رب العزت ته کوم دی سر په سجود شو دا وی قالو وی فرشتو سبحانك باقی د تعالی لا علم لنا او نشته دی اس قسم علم لنا مولرا الا مگر کا علم شتا علمتنا دا غسی چې خودلی تا مونتا انک بشکت انت العلیم الحکیم بشک جتای علم او د حکمت خاون یعنی مونږ ته دا خبر علم نشتا سوا د دینه چې کوم علم تا مونږ لرا کړی دی او کوم علم چې آدم علیه السلام الله تعالی ور کړی دی نو دا علم مونږ ته نشتا مستا پاکي بیانو قال اوی الله رب العزت یا آدم و آدم انبئهم خبر کړدوی باسمائهم ونمون دي سيزونو فلما پس هر کلا انبئهم چې خبر کړل باسمائهم ونمون داغي سيزونو قال اویل الم اقول لكم قال اویل خدای الم اقول لكم انا ویل ما تاسو انی چې بشک از اعلم کویګما غیب السماوات په غیب د اسمانونو والارض او د زمکو واعلم او کویګم په هغه سیز باندې ما تبدون چې کار کوي تاسو وما کنتم او په هغه سیز چې تکتمون پټوي تاسو
یعنی الله رب العزت داوی هغه داوا هغه باطل او ګرځولا او دا ورته وی چې زه په کم غیب باندې پوهیږم او په کم سیز باندې پوهیږم فرشتو تاسو پاګې نه پوهیږئ آدم علیه السلام ته چې کوم علم ما ورکړی دی د هغې علم تاسو ته نشته نو تاسو چې کوم شکایت کړی چې دا نائب او جانشین به چې کوم دی ستا په ځمکه کې فساد کې ناحقه قتلونه به کوي نو هغه خبره چې کوم دی الله رب العزت په هغوی باندې صادقه راوستله او د هغې خپلې خبرې نه توبهګارې کړل الله رب العزت دې موږ ټول له د عمل توفیق راکړي او الله رب العزت دې د نور انسانانو ته د رسول توفیق راکړي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الميزان اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم تب علينا قبل الموت وارحم علينا عند الموت واغفر لنا يا إلهي بعد الموت ربنا آتنا في الدنيا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد کریم الله زموږ مدد او نصرت وکړي رب ذوالجلال زموږ هر قسم جایز حاجات دي پر غیر ځانونو پوره کړي کریم الله مونږ ته لاس نیولې دی الله زموږ د لاس یا الله چې زموږ جایز حاجات دي الله حاجات خپل غیر ځانونو پوره کړي یا رب ذوالجلال مونږ هر قسم فتنې د هر قسم ګمراهۍ نه یا الله زموږ حفاظت وکړي د تمام امت مسلمه حفاظت وکړي کریم الله چې څومره مسلمانان پریشان حال دي دا وی پریشانی ختم کی کریم الله چې څومره مظلومان دي یا الله هغه ظالمان کا یا الله ته هدایت وکړه که هدایت په قسمت کې دي رب ذوالجلال نه سنا بودي کې د عبرت نشان وګرځي کریم الله څومره مسلمانان انسانان بیماران دي یا الله ټول صحت کامله اجر ورکړي او څومره چې یا الله پر سره یا الله بیروزګار دي حلال جایز روزګار اسباب ول برابر کړي او څومره چې پر سره روزګار دي یا الله د حلال له کمای توفیق ورکړي د حرام نه حفاظت وکړي کریم الله زموږ په ملک او په بیرون ملک کې څومره مسلمانان زموږونه کویان د حلال د لپاره تړي دي الله د حلال طلب کولو لپاره د مجبورو لپاره دي الله داوی حفاظت وکړي داوی د کورونو حفاظت وکړي داوی حاجات خپل غیب او ځانونه پوره کړي کریم الله د قران کریم ټول تعلیمونه یا الله داوی په ژوندۍ کې راولي رب ذوالجلال نفس الشیطان د نفس او د شیطان د پنجره محفوظ ساتي او یا الله پټکی مونږه خپل کورونو د خپل بچو د خپل اهل عیال د خپل وطن راوبسي یا الله تمام انسانیت کریم الله په هدایت باندې راولي یا الله د پیلارې کېدو او د گمراهۍ د اسبابونو یا الله زموږ حفاظت کوي تمام امت حفاظت کوي ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم تب علينا قبل الموت وارحم علينا عند الموت واغفر لنا يا إلهي بعد الموت سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.